اوس بدقسمت هغه خلک دي چې هغوی نه په دې رمضان المبارک کې هم د تهجد مونځ پاتې کیږي. ګورې ټول کال زموږ دا کوشش وي چې مونږ د تهجد مونځ وکړو، تهجد مونځ ته پاسو، خو په هغه ټول کال کې زموږ او ستاسو ترتیب نه برابریږي، روټین نه برابریږي، کله سستی شي، کله وده پاتې شي انسان، کله یو څه کله بل څه. واحد دغه یو میاشت داسې الله جل شانه راولي که ته وغواړې نو په دې ټوله میاشت کې ته د تهجد د مونځ نه نشي پاتې کېدلی، د دې عظیم نعمت نه نشي پاتې کېدلی. خو که ته وغواړې الله د هغې وجه دا ده ګوره چې هسې موږ او تاسو پېشمني ته پاسو، نو اوس نن چې زه پاسېدلی یم نو تقریبا 3 بجې وي. 3 بجې چې انسان پاسي، ته 3 بجې نشي پاسېدی، 3 نیمې بجې پاسه، 4 بجې پاسه، نو تر 5 بجو پورې ته پېشمنۍ هم کولی شي او دغه ټول وخت له تا سره خالي دی. په دې کې تا اودس وکړه، تهجد هم وکړه، 2 رکاته نه 4 رکاته، 4 نه 8 رکاته، چې څومره ته وغواړې کولی شي. نو یو طرف ته روژه، پېشمنۍ، هر ساعت، هره ګړۍ، هر سیکنډ دا عبادت دی. نو بیا څومره خوند کوي چې دا دومره عظیم نعمت، عظیم عبادت د تهجد چې دا هم پکې وشي. نو دې وجې نه زه اکثر ملګرو ته وایم چې بدقسمته او بدبخته هر هغه څوک دي چې هغوی نه په رمضان کې هم د تهجد مونځ پاتې کیږي. واحد دغه یو میاشته سیزن دی، په دې کې ډېر څه وکئ، او که دې کې هم څه وکړل، په دې کې هم د کم عمل ډېره پابندي وکړه، نو انشاءالله راتلونکی ټول کال به الله جل شانه د هغې نیکو عملونو توفیق درکوي او په عام روزو کې به هم الله جل شانه هغه عملونه له تا نه سرزد کوي. نو کوشش دا وکئ چې پاسئ نو په خپل ټایم په وخت پاسېږئ. تهجد ټایم دی، تهجد مونځ وکئ، لږ تلاوت وکئ، د هغې نه پس مونځ وکئ، پېشمنۍ خپل هر څه پوره کوئ، بیا د هغې نه پس که تاسو آرام طرف ته ځئ نو بالکل لاړ شئ. خو دا عظیمه مبارکه میاشت ده، په دې کې غفلت مه کوئ، په دې کې ټایم مه ضایع کوئ، په دې کې ځان په نور له لعب کارونو، ګیمونو، لوبو کې مه مصروفه کوئ. مکمل وختونه الله جل شانه ته ورکئ. بېشکه ته د ورځې خپله مزدوري هم کوه، د شپې مزدوري کوه، خو دا یو څو خاص اوقات داسې دي چې په دې کې نه ستا مزدوري شته او نه د ډیوټي شته، په دې کې خاص وختونه الله جل شانه ته ورکئ. الله جل شانه به هم د رمضان د هغه لویو نعمتونو، برکتونو، سعادتونو نه برخمن کړي ان شاء الله العظیم.